الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنة فاكر دي قال الله جل جلاله فقال فاكر وفرمي والضحى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. من الله جل جلاله وكسمون خلين ديك السموز خير وإنسانان تر یو سبق دې خبرې چې انسانانو چې کوم د الله تعالی د رسول ته خبره کیږي که تاسو لا هم ځان چپواز لا خبره خزان نشته چاسته پردګار په ډېر زیات د سناراض سي او ډېر بیا عاپنه نه کوي. الله جل جلاله اول قسم خو الشمس وضحاها زما د قسم می دا سهار وخت په وخت کې کوم مره خيزه شسترونه باغ شسترونه زما قسم چې اول سهار وخت چې مره خي والقمر اذا تلاها زما د بیا قسم په سپوږمۍ سره چې سو وخت او استم اتی استم د سپوږمۍ ورسې به مو د سپوږمۍ لمرسه والقمر اذا تلاها زمان قسم په سپوږمۍ سره سټین د مر اخیج بیا د سپوږمۍ سره وخیز هغه سپوږمۍ شي چې کوم سپوږمۍ له مر سي هغه مر سي له ځان سره برابر راوخیږي به سپوږمۍ به سپټي کې درې ورځې میاز باز میاس کې دوه بډي ورکی په باز میاس کې درې بډي ورکی درې شپې پټي کې په باز میاس کې دوه شپې پټي. الله تعالی فرمایي زمان قسم په دغه مر سره د سهار وخت دا کوم رڼا وکړه دا وخت د شسته خپل بیا د ما قسم په سپوږمۍ سره چې کوم لمر په لمر څخه راخیږي په دې چې دام ځان ښکاره کې بیا دام ولاړ بیا فرمایي زما د قسم په شپه سره زما د قسم په ورځ سره اذا جلاها چې بیا د غنمر سره وخیږي بیا ټول دنیا شایسته کې روښانه کې برابرې مر د الله جل جلاله ډېر زیات قسم قسم تخلیقات چې انسان عقل څخه انسان مطالعه کوي ټول کې هغه غټ شي انسان چې سوچ پروي هغه مر دی مر الله جل جلاله دا شی پیدا کړی چې دا هغه رڼا له برکت پر دیګار چې څومره غونډیان دي غرونه دي دشت بیابانونه دي ټول په رڼا کې به تک سپینوال. الله جل جلاله فرمایي وای ستل زن مره خزون دا ما چې سم خو زمانه قسم په مر چې ستل راخیږي او سپین رڼا وکښسته
وای دا زه انسانانو ته وخت ورکوم موقع ورکوم معلومات ورکوم د دې شغه ای انسانه اوس مهنت وکړه مشقت وکړه په ځان باندې خالي وکړه جلال څه خالي وکړه ژوند زندګي وکړه هغه انسان چې هغه خالي کوي هغه په تک سپین ورځ باندې کې د ورځ خالي د الله جل جلاله خوند پکې شي په شپه کې خالي بیا په پردګار بیا خوند نه دی پکې شي د شپې خالي دا پر انسان پر ځان بوج راوړي شپه الله جل جلاله د خوب د پاره پیدا کړی د آرام د سکون د پاره پیدا کړی چې انسان ماته د 300 شپې ته جوړونه درکړي بیا ماغ درکړي دماغ نه درکړي مغز نه درکړي دغه شي رب جلا جلا الله جل جلاله فرمایي وای ته چې ما شام آرام ورکې اول مقصد پر ودس سو رب ته جوړ ته جلا جلا آرام ورسي جلا جلا سکون راحت ورسي سال سترا پورت سی بیارا وانا سی په مهنت په خارې پسې چې ما سونه رس سار لیکلې چې ته سار چې له کور راوځي ما شان د بل نه وځي چې ته ځان سره سری کې ځان ستړی کې شپه ورځ په ځای وکې مګر دا په چستست ما چې کوم رس ورته ته معلومه ده لیکلې تر هغه رس بالا رس نشي اصلا مګر ما چې کوم رس وتا د سهار تر مازګر تر ماښامه د لیکلې کته بیا ګرد شپه کې لیکم بیا په کار بس بیا د تر هغه بالا رس نشي اصلا الله تعالی فرمایي والنهار اذا جلاها زمانه قسم په ورځ باندې چې دا خورس سره ورځ الله جل جلاله یو داسې نعمت انسان ته پیدا کړی چې انسان ستا بدن ستا چې کوم اعضاء دي ستا چې کوم بدن د غوښ جوړ شوی بدن دی دا بدن دا په غذا چلیږي په خوراک چلیږي په چشک چلیږي سکون او راحت د مقصد ورکړي وز دا ورځ ده لار سخاري وکاجه وز د ورځ په دې ورځ کې که حیوان دی که انسان دی حتی کې تر میږي پورې الله جل جلاله و دا که سپینه ورځ کې انسان ته ولا حیوان ته نباتات شجرات دا موقع ورکوي حتی کې چې انسان چې کومه غذا حاصلېږي هغه غذا په سپینه ورځ کې پیدا په سپینه ورځ کې ځان ته خوراک پیدا په سپینه ورځ کې ځان ته قدر او عزت منډو ترنده وکړي بیا الله جل جلاله فرمایي زما د قسم په ورځ سره علماء کرام مفسرین فرمایي وای کله مر نه وای خالص شپه وای مرګ سره نه وای وای الله جل په مر کې داس طاقت شي چې دا څومره درخت او څومره بوټي څومره غنم او بل شي چې نشانو غرشان څنګه دا ټول الله جل جلاله د مر له برکت راغټي چې څومره د مر زور په دې بوټو باندې وي دومره زیات غټي خالي په اوبو په کادو په سر په بل شي نه غټي زیات طاقت الله جل جلاله د مر ور کوي چې مر کې ما ډېر طاقت کې شي ما ډېر پیدا کې بیا انسان چې کوم هډونه دي ډاکټران او ساينس دا وایي چې څومره هډونه د انسان په خېږي هغه چې په مر باندې په خېږي زیات په بل شي نه په خېږي انسان چې خارې کې منډه ترنده کې بیلچاوي کولنګ وي په غرو باندې خېږي څه د پورته کېږي دا انسان اډونه دونه نه پخېږي لکه څومره چې ونمر ته انسان ناسته کې په مر څومره ونمر الله جل جلاله دومره طاقت کې دومره خوند کې او دومره رڼا الله جل جلاله په کې شته چې هر شی جلا جلا انسان ته روشن وز دا مازګر ورته وګوره د شی نه چې په هغه باندې د الله جل جلاله نر نه پروت کرمر ته پروت بیا دومره صفاش کار کوي چې هغه انسان چې هغه شی تر بیخ انسان په سترګو وي بیا الله تعالی فرمایي بل قسم څلورم قسم خوري څلورم قسم وایي چې واللیل اذا یغشا ويغشاها زما دې قسم بیا پر باندې چې بیا پر دغه سپین اورات باندې راس د ورځې ابتدا دا الله جل جلاله شوله بیا د ورځې انتها وساله شي نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرام رالو چې د الله رسول چې د عیسی علیه الصلاة والسلام په مذهب او د
د نور انبیاء کرام موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د داود علیه السلام نور چې کوم مذهبونه تیر شي په دا ټول مذهبو کې خو الله تعالی روزي ایښې ولې روزه یې ایښې ول مونږ نه ایښې روزه یې ایښې ول دغه روزي ډېرې سخته ولې دا به د شپې هم ولې د ورځې به هم ولې په ګرده 24 ګنټې کې به خالد 2 ګنټې روزه ماتو پېشلمی دا به څنګه کوو پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې الله جو فرمایي چې تاسو ورځ له سهاره بیا تر ماښام پورې زه روزه کوم اصباح خوا مې روزه مه نیسئ بیا خلاصه خوله کوئ بیا هر شی حلال وتی ته جایز دی د روزې معنا دا ده چې حلال شی حرام ګرځي اوبه دا حلال دي مړۍ بوړ وریځې بل شی خوراک سبزي او میوې دا ټول حلال دي مګر الله جل جلاله فرمایي چې روزه معنا دا ده چې پر انسان باندې حلال شی حرام شي د سهار له صبح صادق د سپېدې چودلو څخه راونیسي بیا تر ماښام تر اذانه پورې الله جل جلاله فرمایي چې د انسان په روزه حلال شی به انسان پرېږدي حلال شی به انسان پر ځان باندې حراموي بیا ماښام ته بېرته دا انسان دا حلال شی ورته حلال شي اوس دا سهار به څه ټیم معلومېږي دا ماښام به څه الله فرمایي چې څه ټیم چاته سپېدې چوي مر خپل ځان ښایست ښکاره کوي مر خپلې چغلې خپلې رڼاوې دا چې اول لمر رڼا خپل رڼا ښکاره کوي دا د اسمان په کنارو کې وشیندي د اسمان په کنارو کې سپینه رڼا وشي بیا چې د لمر هلته لږ ځان ښکاره کوي هلته سونډه او سر یې ښکاره شي د اسمان په کنارو کې دا سپینه رڼا دا په سره رڼا باندې واړوي بېرته لمر چې ځان ګرد کې راوخېږي ګول راوخېږي دا انسان ټوله دنیا په مزین کې ټوله ورځ دا تک سپینه واړوي بیا د غم مر چې څه ټیمه الله تعالی فرمایي تر ماښامه روزه نیسي اوس ماښامه څه ټیم شروع کېږي ماښام هغه ټیم شروع کېږي چې دا لمر هلته څه ټیم خپل سر راته په خپل ځای باندې ننباسي پوراً د اسمان په کنارو کې تکه سر رڼا اوله پیدا کړي اوله سر رڼا پیدا کړي بیا چې دا لمر هلته ځان ښه ننباسي دا ځان پټ کړي بیا د اسمان په کنارو کې سپینه رڼا پیدا کړي چې دا سره رڼا پیدا کړي د دغه څخه دا ته ماښام شروع شي واللیل اذا یغشاها الله تعالی فرمایي چې زه چې شپه راولم د شپې له برکت دا څومره رڼا دا څومره روشنایي چې دا د لمر دا ټول ورخطه کوم په تکو تورې واړه الله تعالی فرمایي اوس الله تعالی بل قسم کوي والسماء وما بناها زما د قسم په اسمانو چې په هغه چا باندې هغه چا جوړ کړي د اسمان جوړښت دا له عقله بار انسان به څنګه اسمان جوړوي بیا به دا وریځې او لمر او سپوږمۍ او ستوري دا به پکې راوړي مزین کوي به ښایسته کوي به دا هغه څوک نشي کولی ما سوى الله څخه الا هو اوس الله تعالی فرمایي والارض وما طحاها زما د قسم په مځکه باندې وما طحاها چې څه ټیم نه اواره رسېده دا ځمکې د اسمان دا ځمکه چې کوم دا د الله جل جلاله د انسانانو لپاره د هغه شي لپاره تخلیق لپاره ګرځولی چې انسان په دې ځای کې عیش وکړي عشرت وکړي ژوند او زندګي وکړي چې انسان په دې کمال ځان حاصل کړي ځان ته حیات ځان ته حاصل کړي چې بیا ورځ په محشر بیا الله جل جلاله ورته وایي چې ما په تا خو ډېر احسانونه کړي وو دغه احسان ته ما ته وشه چې ما تا د دنیا په ژوند درکړی بیا ژوند بیا ما ته د مځکې پر سر درکړی ځکه داسې مځکه ده چې ته پر ځای دا مځکه هواره په حقیقت کې دا مځکه دا ګول ده د دې مثال لکه هګۍ مځکه لکه هګۍ دا رقم ګول ده مګر انسان چې څومره سفر وکړي په ګاډیو په موټرو په اسانو پر جهازو کې دا مځکه دغه رقم هواره ده ګرد نه په انسان نشي معلومولی په دې واسطه باندې چې الله دا فرمایي والسماء وما طحاها والارض وما طحاها انسانانو ممځکه وتې د برابره ګرځولې ونفس وما سواها بیا ما نفس پیدا کړی انسانانو نفس منا روح پیدا کړی او ما سواها او بیا ما بدن ته برابر کړی هر جز اعضاء ما برابر ګرځولې انسانانو ته ودو شه د سوچو تر اوسه پورې خو ماته ته ویل چې ما در کوم جوړول دي انسان 360 جوړوي د انسان بدن دی روح سترګې د خولې د فضل هر شی ست الله تعالی انسان جوړ کړی اے انسان ته دې بدی شي کې بدی ډانچه کې دننه چې کوم
کوم شی چې ګرځي انسان شوري انسان ژغوي انسان موبایل په خبره کوي انسان په شبه خوان په اخر انسان نشي د نفرت پیدا کوي هغه شی ته روح وای انسان ما پتا کې روح پیدا کړی ما پتا کې روح ځای کړی ته دغه له سوچ او د روح په ورځ محشر باندې څنګه د دې شی حساب څنګه راکړي وسأل الله فرمای فألهمها فجورها وتقواها إنسانان فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها إنسانان تاج فتاج کی څوک داستا فجورا چا ګناونه کوي وتقواها ونیکی کار کوي دوی لارې الله تعالی په تیر ورځ کې نو ویل وهدینا والنجدین انسانانو ماته د دوی لارې وضح کړی دي وهدینا والنجدین دوی لارې ولا د شلال ولا د بدلال یو د نیکی لار دی و د شیطان لار انسانانو که د پاغه لار روان سي د الله تعالی قهر غضب په دې باندې راشي که په دې لار راشي د الله تعالی رحمت او کرم فضل په دې باندې راشي وس الله تعالی فرمایي چې قد افلح من زکاها بشکا په تحقیق سره په دې دوه لار کې هغه انسان کامیاب دی من زکا چې د ځان صفات چانسي لګونهو ځان وساتلی بس علماء کرام فرمایي چې روزه مبارکه داسې میاشت ده که انسان هر څومره په ګناهو کې ډوبي که انسان په ګرد عمر کې وار لمونځ نه وکړي په ګرد عمر کې زکات نه کوي په ګرد عمر حج نه وکړي په ګرد عمر باندې کلمه نه وایي په ګرد عمر د الله د لارې خلاف وي مګر میاشت د روزې چې راسي هغه انسان او الله ته یو لاس پورته کړي ورته وځړي چې پاک پروردګار نه ته غواړم نه بچای نه غواړم پاک پروردګار ته پراته وکې په پلانې ګناه باندې علماء کرام فرمایي چې الله جل جلاله ته دا ګناه د بخش ډیر خوند کوي چې انسان ګناه ورته یادي چې ما خو منځونه نه کړی پاک پروردګار ته ما اطاعت وکې ما خو روزې نه ویني ولې ما ستا اطاعت نه وکړې پاک پروردګار ته ما اطاعت وکې الله تعالی دغه رقم اته فرشتو ته حکم کوي میټاو کې فرشته منځونه میټاو کاس کوم منځونه دغه انسان نه کړی میټاو کې هغه روزې کوم روزې دغه انسان خوړلې میټاو کې هغه نفلي عبادتونه هغه صدقې او خیراتونه او زکاتونه هغه حج پر دې چې ماچ پر د پرس کړه کوم نه کړی میټاو کې دا ګناونه میټاو کاس دې په نامه نو مشتوایس دا رقم الله تعالی فرمایي که انسان د خزینات سي کله انسان د کبر او شرک سوی کله انسان د تکبر او ریا سوی هغه انسان د ټول معفل الله تعالی د فواري دا ریاکاری دا الله تعالی فرمایي دا پنځه کې دا ول امام غزالی صاحب رحم الله فرمایي دا پنځه قسم دا اول قسم بدن لري په بدن باندې ځان خور کې په عبادت کې الله تعالی انسان ته وساتي انسان راسي فرض پر نفل باندې ولاړوي پر سنت باندې ولاړوي هغه انسان فرض نه کوي په دې خاطر غټ سجده کوي چې انسانان ما وویلي چې زه خصاص عبادت گزار یم دا غټ سجده کوم مگر دا د ریاکاري غده د بدن د ریاکاري غده بل انسان هيئت غني انسان دا رقم ځان جوړ کړي چې انسان پټ خلک ګرځي سپینه کپڑے واغوندي مگر ځاندار کم کوي لکه چې د الله دوست یم مگر د غټ ګناګار په دنیا پر روح زمين باندې نه وي الله تعالی فرمایي چې راځن ورس اشر شارس د ټول انسانانو غوالوي دریم یو انسان تعلقات ګرځي چې انسان دا وایي چې انسان ریاکاری کوي چې څه پلانای ملا مشناخه دي پلانای عالم مشناخه دي ما دارکم حجون وکل ما دارکم زکاتونه وېسه ما داس حجون وکل ما داس فعلون وکل ما داس کارونه وکل دا ټول ریاکاری ده بیانش کوي دا الله جل فرمایي چې دا الله تعالی په ذکر قبول بل انسان قول کوي راځي ناس ما دون روزي ویني ولې ما دون زکاتونه وکړ ما داسې نفلونه وکړ دی پښې مې وچې سوې ما داسې سجدې وکړ دی تندی مې خوش ما دی پلانې کار کړی ما په ګونډې مې خوش دی وجه ځخه ما په سجدو کې ډېر ناس ولاړه کوله دا قولي ریاکاري ده دا الله تعالی فرمایي چې دې انسان ته جزا نه د انسان ګناه ده دې انسان سخت سزا ده سخت عذاب قهر غضب به رسول محشر الله په حضور کې الله تعالی فرمایي وقد خاب من دسا فتاكيب زكا فتاكيب ساغ انسان شغال وقد افلح من زكا فتاكيب ساغ انسان كامياب شغال انسان صفا وبزولي وقد خاب من دسا فتاكيب ساغ انسان جول لما دخل دسا كذب ثمود بطغواها تكذبك ثمود بسر كشسرة إذ انبعث أشقاها ثموديان صالح عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا رسول الله
دا د هود علیه السلام باندې الله تعالی یو رسول الله ولېږلی دا لاړلی هلته د عاد قوم که عاد عادیان چې ډېر لوی لوی کسان ول ډېر لوی لوی په غرو کې به ځایونه ځان ته جوړول دغو عادیان الله د قهر غضب ورباندې راوسته عادیان یې غر کړل هود علیه السلام د دنیا رخصت سره بیا الله تعالی بل قوم پیدا کړي د قوم نوم دی سمود بیا د سمود د قوم ته الله د صالح علیه السلام ته راولېږلی دا سمودیان راغل د عادیانو قوم ته د عاد بیدار کوم لوی جګ لوی پهلوان لوی سخت ظالمان خلک ول خونکاره بدکاره خلک ول د هغو په غرو کې کورونه جوړل دا سمودیان راغل په دې غرو کې د دې کورو کې دی اوسېدل دغه رقم دنیا یې سولې ژوند نګیس او عیش او عشرت یې کولې د خدای قهر غضب یې پر ځان باندې راوستلی صالح علیه السلام ورته راغلی ورته ویې ویل د سردارانو ته چې ای سمودیانو د الله نه قهر وبېرېږئ الله جل فرمایي چې ای سمودیانو ورځ محشر به بیا دا چې راته به ماته د یو شي حساب نسي راکولی زما له پکړه زما له سخت د عذاب څخه وبېرېږئ راسې د الله ولیانو ته راسې صالح علیه السلام د سردارانو وویلې چې صالح علیه السلام ته ومشته واقعات هر وخت چې وایې چې الله جل جلاله یو دی پیغمبر زه د الله رسول یم ته ومشته یو داسې معجزه راښکاره کړه یو داسې کار راښکاره کړه چې هغه کار کولو وجه څخه مشته بیا تسلیم کړو ستا ایمان پر تا باندې راوړو صالح علیه السلام ورته وفرمیلې فورا جبرایل امین راغلی و صالح علیه السلام ته ویل چې ای صالح ته له دې څخه قول واخله اقرار واخله د دې خبرې غل چې زه به دې د معجزه راښکاره کوم ته به د الله تعالی احکامات مناست الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم صالح علیه السلام د داسې سمودیانو ویلې چې ای صالح ته ومشته یو داسې معجزه راښکاره کړه د الله لخوا چې هغه موږ ووینو او بیا موږ پر تا باندې ایمان راوړو پر الله باندې ایمان راوړو صالح علیه السلام و الله د جبرایل امین ورته راغلی صالح علیه السلام ویلې ته دې زه قول اقرار واخله زه چې کوم کار ورته ته کوم ته چې کوم کار له ما غواړې چې هغه کار درته کوم په شرط یې کې چې بیا به هغه ته نقصان نه رسوي هغه کار ته معجزې له به نقصان نه رسوي او بیا به په هغه باندې ایمان راوړاست پر الله پر ما باندې ټول ورته ویل چې بالکل یې راوړو ول څنګه کار وکړه داسې کار وکړه چې له دې مخامخ غره څخه مخامخ یو غټ غر غټ پاڼ ولې غټ غر ولې له دې مخامخ غره څخه داسې اوښه را پیدا کړه چې هغه اوښه داسې اوښه وي چې بیا داسې اوښه په ټول عرب کې ډېره ښه اصل ځانګړی اوښه بیا دا اوښه چې پیدا شي په ګانټو په منټو کې دننه دا اوښه بیا خپل بچیان پیدا کړي برال به دا اوښه تازه برال به بچیان پیدا کړي صالح علیه السلام الله ته دعا وکړه چې یا اله الرحمن ته زما دا دعا قبوله کړې اوښه پیدا کړې له دې غره له ډبرې څخه صالح علیه السلام دعا کوله د امت د سره دعا کوله د چې کوم پیردارانو د چې کوم معبودانو د چې کوم څه په باندې کوم امتیانو د باندې کوم ایمان اورل ټول لاس پورته کړي ولې الله جل جلاله غره څخه اوښه راوي سره ډبره ځکه زله سره سره د اوښه غړغړې شي نارې شي دربندې شي چې اوښه راوتله یسر وخت پس الله جل جلاله په دغه ورځ په دغه شپه کې د نن الله تعالی د اوښه څخه بچي پیدا کړي دا د صالح علیه السلام قوم دا اوه قبیلې یعنی اوه خاندان په موږ کې دا اوه خاندان دا کاکړ قوم دا تمانخیل قوم بلان اوه خاندان اوس یو کاکړ څومره کاکړ یو تمانخیل څومره غټ قوم یو بل قوم راغه بل اوه قوم ول اوه قوم سمودیان هم دا لکه اوه قوم ول دا هر قوم دومره ډېر غټ قومونه ول دومره غټ قبیلې ډېر غټ قومونه ول دا اوه قوم به دا باټلیان یو دا دیګلیان دا شان به تراله و دې اوښ دې بکشې دا اوښ به وسله په دا هر کور و باټلیان یو دا دیګونو دا شان به ټک لشي دو کور ته ځي دا شی اوښ الله تعالی پیدا دا شی اوښ ذات ولا اوښ پیدا کړه چې په ټول عرب کې دا شی اوښ نه
بیا صالح علیه السلام اعلان وکړی د دې غره څخه چینه راوبېدله اوبه راوبېدلې صالح علیه السلام اعلان وکړی چې ای قومه دغه چینه چې ده د دې چینې څخه به یو ورځ اوښه اوبه چي په ګرد ورځ به اوښه اوبه چي په دا بله ورځ باندې بیا اوښه اوبه نه چي او تاسې اوبه څښاست اوښه کې الله تعالی یو ټینکۍ پیدا کړې ده اوښه کې په نس کې دننه دی ټینکۍ ده هر اوښ کې شته چې اوه شپې دا ټینکۍ ډکې کړي بیا دا اوه شپې د انسان اوبه نه غواړي د انسان داسې اوښ بیا اوښ په ګرد ورځ دا په دا کویه کې په دا چینې ته بیا خوله ورکښته کړې دا اوښ اوبه په ځان کې تولې څښلې وې تر ماښام دغسې 400 کاله روایاتو کې راځي 400 کاله دا اوښ ژوندی وه د صالح علیه السلام قوم چې دا ژوندی پر الله ایمان پر صالح علیه السلام ایمان ولري بیا یو ورځ صالح علیه السلام اعلان وکړی چې په دننه میاشت کې په دې میاشت کې دننه به داسې کوچنیان پیدا شي چې هغه کوچنیانو کې به یو کوچنی ډېر ظالم یو بدبخت انسان به وي هغه کوچنی به راغټ شي بیا به دا اوښ مړه کړي دا مړه به کړي دا اوښ به زخمي کړي مړه به کړي صالح علیه السلام چې اعلان وکړی وایي دې کې تقریبا 11 ولې که 12 ښځو کوچنیان چې هغه د الله تعالی په خپله په فضل سره دا کوچنیان مړه شول نه دا کوچنیان مړه شول په دغه میاشت کې پیدا شول بیا په دغه میاشت کې د یو بل ښځې کوچنی پیدا شوی هغې کوچنی الله تعالی نه کړي مړ هغه ژوندی پاتې شوی هغه کوچنی غټ شوی لوی شوی غټ شوی چې هغه کوچنی غټ شوی هغه راغی حتی کې یو ورځ د ټولو قومو د ټولو قبیلو د اوو قبیلو یعنې د اوو خاندانو ارزله اصل جلا ناسو دا رقم د سمودیانو کې دغه سړي شراب وچل دغه ټولو شرابونه وچل دا شرابونه وچل چې مست شول په مستۍ کې و دغه یو سړي ورته ویلې چې زما خو مال ډېر دی زما معیار ډېر دی زما پسونه ډېر زما اوښان ډېر زما پلانی ډېر زما پلانی ډېر زما باغونه دي د دې چینې اوبه یو ورځ کوم یې وړي بله ورځ بیا زه دغه حیوانانو دې باغونو ته کوم حتی کې دغه حیوانات دا باغونه دا مال دا اوبه مال ته نه راپاتېږي دا اوښ به غم کړو دا اوښ به مرداروم نه کوو بیا دغه ظالم انسان راغی دا خپل غلام غسې راواخېست تیرې راواخېستلی هغه په دغه کې چې غورځي په شلونډه کې چې غورځي هغه تیرې راواخېستلی هغه غسې راواخېستلی دا اوښ چې ته ټیم راغلی و دا کوهي ته دا سبا باندې چې کوهي ته غاړه ورکښته کړه دا چینې اوبو ته چې اوبه ورته رابهېدې چې اوبه به یې چلې دغه ټیم کې دغه ظالم انسان وار ورکړي پر دې اوښ باندې د اوښ غاړه ولګېده چې اوښ غاړه ولګېده د نور کسانو دا 6 کسان سره ته دا ظالمه دغه منډه کړي یو سړی بل پاتې سړی هغه سړی چې کوم سړي دعوه کړې چې زما ته اوبه نه راپاتېږي هغه راغلی تورې راواخېستله خپل تور ډېره تېزه تور ورسره راغلی د شا له خوا دا په دا شي اړخ کې په دا شي پښه باندې دا اوښه ووله اوښه زخمي شوله اوښه چې راترسه شوله اوښه راونړېده وایي په غاړه کې زخمي شوله اوښه چې هر څنګه څوک علالۍ اولا به د غاړې رنګ ولي د غاړې رنګ چې وولئ د اوښې وینه روان شي بس زیاته اوښه په 10 منټه کې دننه زیاته په مځکه باندې پرېوځي په خپله بیا کسابیان بیا اوښه حلالوي دغه رقم هغه رګ یې ولګېدی چې دا وینه ځینې روان شوله د شا له خوا دغه سړی په دا پښه کې پسې وله اوښه پسې کښېنستله چې پسې کښېنستله بېرته هغو کسانو ته رامنډه کړه ورته راغله دا اوښه په چړو باندې ووله په تورو باندې سره ووله اوښه مړه کړه کم جونګی وي کم بچی چې الله تعالی ورکړی هغه بچي جونګي دغه منډه کړه لاړه دغه خلکو دا قوم دا خلک دا پس منډه تېزه منډه اسانه پسې د کړي دا اوښه لاړه سیده غره ته بېرته ځان ورسولی کوم غره سره الله تعالی سره ایستلی وله معجزې بېرته پر هغه غره باندې ننوته بېرته په هغه غره باندې دا اوښ جونګی ننوتلی بس الله جل جلاله جبريل امين ورجلي ودغته پیغمبر او صالح عليه السلام ته چې اے د الله رسول الله جل جلاله به تاسو قوم د تاسو امت باندې قهر غضب راولي څنګه قهر داسې قهر باندې راولي چې نن به مخ تک سور واوړي سبا به مخ تک جوړي بل ورځ به مخ تک تور واوړي بس الله تعالی قهر غضب ورته د قوم ختم د نسل به ختم شي هغه رقم صالح عليه السلام اعلان وکړ چې الله تعالی به یو چغه وسی پر دا قوم یو ناره به وسی یو आवाज به وسی دا قوم له ډېر چغې له لاسه سخت چغې आवाज له لاسه د دې قوم به مخ تک سور واړه دا سبا به مخ تک ژړ واړه په دا بل ورځ به مخ تک تور واړه به صبر ختم وسی الله جل جلاله ته فرمایي قوم سب باز شش خلق دا رال صالح عليه السلام ته ویلې چې دا الله رسوله ته ما دې خبره ته راکا کما چیرې کوم مش خدا ګناه نه کړي موږ به څه کوو
ولمونځ به داسې چم کوو چې کډیان به وکړو چې په کډیانو کې به ځانونه پټ کړو خپل بچان په غوږو کې په خولو کې په پزه کې به دا مالوچ ورکړو دا وړی به ورکړو دا چې اواز نه اوري بیا به ځان پټ کړو الله تعالی قهر غضب اواز چې وسوی د ځمکې پر سر به یو شی نشي پاک الله تعالی جبرائیل امین ولېږل جبرائیل علیه السلام سخت اواز وکړي یا بعض تفسیرونه کې راځي چې فرشتې راغلي فرشتو سخت اواز وکړي هغه اواز وځخه دا ټول قوم غرق تباہ او برباد شي وړي سره نام نشانه صفات قوم صالح علیه السلام بیرته پاتې شولې صالح علیه السلام خپل او څو کسانو او څو شو خلکو دا ولاړ روان سول لاړ بعض روایت کړي چې یمن ته لاړ بعض د شام ته لاړ بعض روایت کړي چې دا کوم مصر خطر یوسو علاقې هغه علاقو خطر لاړ الته ولاړ ته خپل عبادت کوي چې وخت پاس صالح علیه السلام دنیا وسات دا آیات الله جل جلاله دا هغه اشاره کوي چې دا قوم نافرمانی وکړه دغه زموږ د پیغمبر علیه السلام امت باندې به ستیم د خدای قهر غضب وخته بلا ورته راغلی مګر د نبی علیه السلام نه برکت د هغه امت د شو خلکو د شو اولیاء کرامو د شو عالمانو د شو بزرګانو نه برکت الله تعالی د فرمایي باندې اجتماعي عذاب قهر نه راولي بدار کم عذاب را باندې راولي په یو کور کې پریشانی په یو کور کې ټینشن په یو کور کې مور پلار سره ووي زوی راولار چې مور مړ کې زوی راولار چې پلار مړ کې پلار راولار چې زوی مړ کې دا کور سره جلا کې دا کور په شر په سات سره ولويږي دا د خدای قهر غضب پر دې کور انسان نظر سکون واخی انسان هر څه پرې هر څه سات جاه جلال جمال عزت قدر عزت دنیا هر څه مکمل بیا هم د انسان په ځل کې سکون نه وي راحت نه وي آرام نه وي د دې وجهه الله تعالی ورته په قهر په غضب باندې وي چې کوم انسان خوشاله په هر حال کې الله تعالی ځخر او خوشاله وصلاة الله فرمای فقال لهم چې ستې مرتویل رسول الله یا صلی الله علیه وسلم ناقۃ الله چې دا اوش د الله تعالی وسقیا دا اوش د الله تعالی زکه اوش د الله تعالی په دې کې غټه معجزه ده چې دا او قوم دا او خاندان چې مال تور چې ادا رقم یو قوم بل قوم بل قوم دا او خاندان به دا راغل و د اوشته سار بیا تر ما شام پورې هر یو به خپل منګایو باټله یو دیګو پلانای دا به زندکل شیدو زخه بیا به دا شان یو وکړ تر ما شام پورې به دا وشل وسله داسې معجزه الله تعالی داسې دغه پکې دا داسې معجزه وشو په داسې وشو چې په ټول عربي سرزمین باندې داسې وشو الله تعالی نو پیدا کړي الله تعالی فرمایي وقال رسول الله چې ستم تور صالح علیه السلام چې ناقۃ الله چې دا وشو الله تعالی دا وسقیا لدې زدا مواس مخال ظلم بغواز فكذبوه فاستوت دي تكذيب وکړي فعقروها اذ انبعث سرکشو وکړه اشقاها هغه سرکش انسان هغه غضبګر انسان هغه ظالم انسان د عالم غلط چې هغه اول غسی وښتنه ادوم ظالم انسان را بیا په تور باندې و وصلاة الله فرمای فكذبوا دي تكذيب كيف عقروها بیا الله تعالی دی وینه ول فدمدم عليهم بیا الله تعالی دی دارکم پر سخت عذاب په ارد گرد عذاب کې داسې مبتلا کړ ربهم رب جنب ذنبهم د دې درواله کذب وجه فسوا دی الله تعالی داسې احاطه کړ په باندې داسې عذاب الله تعالی راوسره چې داسې عذاب په صالح علیه السلام چې د چغه وسره د چغې له وجه څخه د اواز له وجه څخه دا ټول قوم چې کم انس او جنس کم د کې پراتول کم شان او مان جلال پروتول دا ټول دی وړي سو ختم صلی الله دی سره خلاصې وړي چې امام له اوا ورته لاس پورته کې لزان سره وړي دا رقم دا قوم دا رقم اوا ورته لاس ختم سنام نشان ختم سره الله تعالی فرمایي ولا يخاف عقباها دی وير نه کول عقبا لدی قهر غضب زخه چې ستیم علی صالح علیه السلام ته ویل چې په درې شپې کې دنه بل علی قهر غضب ته مدرسه دی بیا هم نه بیرد الله علی قهر زخه وسم بعض علماء کرام مفسرین فرمایي چې دې خبره اشاره او مسلمانانو موجوده امت ته هم دې خبره چې د الله تعالی قهر غضب پر ته باندې راس څنګه وراسي کوم جنا په ځان کې ډیر کله په خپل ځان کې ډیر کله الله تعالی په زلزلې باندې کوم ناشکری په ځان کې ډیر کله الله جل جلاله فقر پاکو پتی باندې راو مور و پر دنیا بستای مگر تبا زړه به سکون نه اخی چې د دنیا وجه ته غریب فکر ملنځي او بل که انسانان لزان عبادت لري کړي پنځه وخت منځ روزه او زکات او د حج نفل عبادت او صدقه له دوه شان ځان لري کړي یعنی د الله احکامات له اطاعت ځان لري کړي د هغه انسان په غټ کار دی
دا انسان په دنیا کې ذلیل خوار به رسوا به در په در به خاک په سر به هر څه به دی مگر در په در به خاک په سر به یو شی به دنه سمجي یو خوا به دنه سمجي حتی کې برس په محشر باندې انسان ورکی بل علماء مفسرین فرمایي په دې آیات کې وايي ما يخاف عقبا ډېر خلکو ته الله جل جلاله په قران مجید کې او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې په بار نصیحت کړی چې انسانانو مکه واساس کارونو مکه واس کم انسان زنا کوي هغه به د ورځ محشر د لوط علیه السلام په قوم کې راپورته کیږي کم انسان په ناف تول کمی کوي تول ترازو کمی کوي هغه انسانان به ورځ محشر د کفار مکه د کعبه شریف چې کم مخ کافران ول د نبی علیه السلام نه راتلو ځکه مخ چې کم کافران لا غوځ ول کیږي یعنی المرء مع من احبه کم انسان چې کم کار په ځان کې راولي یا کم من محبت په ځان کې راولي هغه انسان په هغه قوم کې به ورځ محشر پته کې دا انسان سوچي چې ما څوک خوښ زکم کار کوم ګناه په ځان کې چې کوم ګناه انسان په ځان کې کوي داسې ګناه نشته په دې زمين باندې د روح زمين باندې چې انسان کوي او هغه ګناه مخته کوم کړي او الله تعالی غضب نه ور باندې راوستل په هغه باندې غضب قهر راوستل دا انسان ورځ په محشر د نبی علیه السلام د امت له سپوز ورکه دا خلق د قهر غضب په سپوز کې راپورته الله تعالى مدجم وسلم دعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين خلقت العرب العربان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لن يضر من عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين برحمتك سکون اسلام کی مابین سارے جنوں کے پاس سے بایو نشان بند کاس دنه مجي تراسی بیا د باندې ودرېش اولادانه